شیخ حسن خان صاحب بخندل وی یو راته راغی ما ته وی چې ما طلاق چولی ما چې طلاق دی چولی درې طلاق ما سره خو سلار نشته بله ورځ یو وهابي ملا ته تللی هغه ورته ویلي چې دا طلاق دی اچول غصه وي که څه چلو یو سمه غصه راغلې وه که نه وایي ښه په غصه کې طلاق نه واقع کېږي پروا نه کوي نو شیخ صاحب بې درس کې خندل وایي ما ته بېرته راغی وایي ما ته بېرته راغی او ویلي چې تا خو ما ته غلطه فتوا راکړې وه که نه ما ته خو یو ملا صاحب وي چې په غصو کې طلاق نه واقع کېږي نو ده به خندل بیا وی هلکه زناوره دا طلاق خلک په خندا کې اچوي که په غصه کې اچوي ټوکو کې څوک طلاق اچوي خو چې طلاق اچوي نو غصه یي که نه د مینې نه څوک طلاقونه اچوي دا بېهوده فتوې د صحابه و مخالفتونه سوات ته لاړم هغه ورځ یو وهابي فتوا ورکړې ده چې درې طلاقو باندې چا ښځه طلاقه کړه زه یې ذمهوار یم په آخرت کې بېګا ترې کور ته لاړ شي طلاق یې ختم دومره جرأت د الله تعالی دی عظیم عدالت کې دومره جرأت کول بیا فتوا څه پیش کوي ابو داود شریف کې د عبدالله ابن عباس سے فتوا پیش کوي نو انصافدار ستا په نسخ هذا موقوف لا حجت فی الموقوفات ستا په نسخ موقوف دلیل نه دی نو څنګه اوس په ذمهواریانې اخلي او ابو داود شریف په دغه پاڼه کې درې ځایه عبدالله ابن عباس سے فتوا ورکوي چې دا مغلظه ده یو شخص ورته راځي او ورته وایي داسې کار شوی دی زما نه څه به کېږي هغه غوسه کېږي وی چې کار در نه وران شي او ښځه مغلظه شي ما ته منډې راوهئ زه اوس پکې څه چلو که ما سره لار نشته دی نو د دې پاڼې د ابو داود د ابن عباس دغه فتوا ولې نه پیش کوي ورته بیا احتیاطه وي د جمعې اذان ته چې راشي وي دا عثماني بدعت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وعدوا علیها بالنواجز د جامې په غاښ کلک چکونه پې ولګوئ کنایه د کمال تمسک نه ده کلک ونیسئ زما د صحابو طریقې مضبوطي کوي دغه لارې د امت مسلمه اسلافو ته سپک کتل د هغوی خدمات د هغوی په ځای چې شکرانه ادا شي په هغوی معاذ الله طعنې وهل د هغوی پسې خندنۍ کول د امامونه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې څومره خدمات یې امت ته کړي دي څومره استخراجات یې کړي دي شپه ورځې څومره صرف کړي ده تاسو درس حدیث ته ورسېږئ الله مو ورسوه طالبانو او تاسو ته بیا پته ولګي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا څومره واضح مسلک د حدیثو په باب خو کاش داسې چا سره لویه دوره وکړي چې دا حقیقت واضحه کړي